السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم، زه کامران خټک، زیم شاجي او موږ سره کیمرې پشا حسن موجود دی. ګرانو کتونکو، موږ دې ټایم کې د نوشیره کلا او نوشیره کینټ په مینس کې د دریای کابل په غاړه قاضي میډیکل کمپلیکس په اوچت چت باندې ولاړ او غیر چاپیره مونږه چې کوم منظر ګورو نو یو خوفناک بیان او ویرانی غیر چاپیره ډیره غټه آبادي ده او یو خاموش قبرستان د هغې منظر پیش کوي. په دې پلونو سره اوبه جنګیږي او دریای کابل کم موجونه دي نو هغه په خپل اخري سر ته رسي او په زور باندې دي. د دریای کابل په اوبو کې کله زیاتې راشي او کله کمې. غیر چاپیره دې کورونو کې چېرته بعضې ځای کې یو کس نیم ناست دی، لا د مختلفو ادارو کسان ام منیټر کولو والا ناست دي. سوچونو کې مونږ چې دا منظر وکتو خپم شو. د الله عذاب هغه په نوخار باندې روان دی، تیریږي. ډیره افسردګي ده، خفګان دی او خوف و هراس دی. مونږ بیا ووایو دا یو خاموش قبرستان او په نوخار باندې قیامت صغرا مناظر دي. ما مسلسل تاسو سره په دې شیشه باندې خبرې وکړې. زما ملګرو مختلفو ځایونو نه تاسو ته دا نوخار مختلفې علاقې هغه لایو کړي دي، د هغې لایو مناظر تاسو سره شیر کړل. د مختلف سیاسي سماجي ورکرانو، رهنما قائدینو، د پروفیشنل خلقو، ډاکټرانو، هسپتالونو، د مختلفو ادارو سار نه بلکې بیګانه تاسو سره مسلسل په خپل پروګرامونو کې دي. تاسو ته اپډیټ در رسئ سیلاب حوالې سره او امدادي کارونو حوالې سره. زما ملګري موجود دي، زه به کوشش کوم چې د هغوی نه په دې صورتحال خبره دا تاسو ته در ورسوم او څه اپډیټ دي تازه ترین هغه هم تاسو سره شیر شي. سیلاب به کوم ځای ته رسي، د سیلاب به څه صورتحالي، اوبه به څه ټایم کمیږي او که نه دې نه به هم زیاتیږي. نو زه ریکویسټ کوم سینیر صحافي کامران خټک ته چې هغه په خپل انداز کې تاسو سره خبره وکړي. تفهیم بای څنګه تا ووایي دا یو دوک د خفګان یو ګړۍ ده چې مونږ ټول نوخار د سیمې کوم مونږ اوسېدونکي ټول مونږ دا زغمو، دا برداشت کوو. او دې وخت کې چې کوم څنګه تفهیم بای تا ووایي چې دلته یو خوف راست دی، یو ویراني ده. دا کورونه کوم لایو مونږ کیمرامین حسن وښولو نو بالکل دې کور کې ویراني ده. پرون دغه ټایم په دې کور کې چهچهاوټ و، د ماشومانانو ښکلا وه، خنداګانې وې. نن همغه خلک چې ماشومانان او همغه خاندانونه هغه نشته دی. کم خوا لاړو، خپل خپلوانو ته لاړو، ریلیف کیمپونو ته لاړو. نن چې مونږ د اوبو ته ګورو، د کورونو ته ګورو، دا خالي کورونه، نو مونږ ته ژړا راځي. او داسې خفګان منظر دی، داسې خفګان منظر دی په دې کورونو کې چې مونږ ګورو پرندې چهچهاټ چې هم پکې نشته دی. دا پرندې چې دي دا هم په دې باندې خفګان محسوس کوي، د غم نقل مکاني کړې ده، غم اظهار پکې کوي چې دا ماشومانان دا فیملیانې اخر لاړو چېرته لاړو، ویراني ولې نو هغې هم په دې باندې خفګان دي. نو هغې هم دلته نه د پرندو هم دلته نه هجرت کړی دی. تفهیم بھائی سحر نه دا صورتحال ډېر زیات مشکل صورتحال جوړ دی او ټول خلک چې په پلونو باندې دلته سیوا ته داسې دی نوخار په پلونو باندې موجود دی. وګوري چې اوبه بره ځي لاندې ځي، په دې باندې په ګهرایي سره هغې مانیټرینګ خپله هر کس کوي. او تفهیم بھائی اوس چې کوم حکومت کوم یو خبر راغلی دی، ښه خبر دی چې حکومت یو فیصله کړي دا رابطه کړې ده، حکومتي حکام، انتظامي حکام رابطه کړې ده. هسې توربیلا ډیم کوم ذمہ دار دي هغوی سره رابطه کوي، ورسک ډیم چې کوم ذمہ دار دي هغوی سره حکومت واکمند او د انتظامیه کوم چارواکي دي هغوی رابطې کړي دي او په دې باندې هغوی سره قاید کړي دي چې تاسو مزید اوبه په دې ډیمونو کې تاسو مه پرېږدئ، چې دا کوم سیلاب نوخار باندې تېرېږي چې دا خیر خیریت سره تېر شي، مزید دا تباهي به دا لاړ نه شي. نو هغوی په دې باندې قایل شوي دي. توربیلا ډیم کوم ذمہ دار دي او ورسک ډیم ذمہ دار دي چې مزید
د اوبو ګیټونه دي مونږ په هغې الفاظ کې موږ نه خوشي کوو چې دا اوبه نورې لاړې نه شي او نور تباهي دلته پیدا ونه کړي. نو خو یو خبره تفهیم باید کړي چې دا خوشحالي خبره بل خبره دا چې توربېله ډیم کم ذمہ دار دي او ورسک ډیم ذمہ دار دي. هغې دا ویل حکومت ته چې موږ اوبه ایسارو مسجد مونږ نه پرېږدو، خو چې ته ډیمونو ته خطره جوړه شوه او ډیمونه ماتېږي نو بیا ډېر زیات نقصانات په دې کې راځي. د بجلۍ ټول سیسټم دی آپ ګډوډ کېدی شي، متاثره کېدی شي. نو ټول ته قوم ته دعا پکار دی چې په دې باندې راځو چې چېرې سپیل وې څه ټایم ګیټونه څه ټایم هم کولاوېدی شي. بالکل ولې چې هغوی چې کوئی ډیم ته خطره جوړېږي ډیم ماتېږي نو هغې سره ډېر زیات ټیکنیکل مسایل جوړ شي چې هغه بیا په میاشتو باندې هغې واپسي بیا ممکن نه وي. هغې نه ډېر مشکلات پیدا کېږي. خو حکومت او انتظامیه چې خیبر پښتونخوا یا نوخال انتظامیه ټول په دې کوشش کې لګېدلي دي چې یاره دا ګیټونه دي ډېر وخت پورې کولاو نه شي او دا اوبو کم بهاو چې دی دا نوخار نه تیر شي او دلته دا اوبو دا میدانونه چې کوم دي دا کورونه چې دا د اوبو د سیلاب تباهکارۍ نه دا خالي شي. نو صورتحال ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي او ډېر خلک دي. کامران زه تاسو ته بیا دوباره راځم شاجي ته نه به هم تپوس کوو. ګرانو کتونکو کیمره که تاسو ته وښیي نو دا مخامخ هغه طرف ته دا جناباغ دی او د دې نه اخوا نوشهره نوخار چوني ده. مخامخ دا ریلوې سور پل دی، بیا تبلیغي مرکز دی او دوبیګاټ دی. هغه ګوټ باندې نوخار پریس کلب او بیا کشتي پل او هغې نه پس بیا نور پلونه دي او ایجوکیشن دفاتر دي، سکولونه دي. نو دواړو پلونو سره اوبه بالکل لیول کې سر کې روانې دي. دلته چې کم مقامي خلک دي د هغوی وینا دا ده چې دا اوبه کله کمیږي کله زیاتیږي. به هر حال صورتحال ګمبیر دی. مونږ دا نشو ویلی چې اوبه کمې شوي. اوبه مسلسل د حفاظتي پشتي چې کم دي هغې سره روانې دي او الله نه به خیر غواړو. شاجي نه به تپوس کوو. شاجي دلته ثار نه تاسو ته اپډیټ درکوي د خیشکو نه والې تر اکوړي پورې مختلف علاقې دی وزټ کړي دي، هسپتالونو ته راغلي دي او څه صورتحال دی. دی سار نه څه کارګزاري ده، کم کم ځای ته تللي دي، کمې علاقې کتلي دي او اوس چې کم هسپتال کې دی کېناستل، هسپتالونو کې خبرې وشوې. نو دغې حوالې سره مونږ خبره کوو. ډېر حافظ صاحب مهرباني. تر کومې پورې چې مونږ سار ګرځېدلي وو کمې کمې علاقې مو کتلي دي، حقیقت خبره ده چې دا بهترین کار یې کړی دی چې دې سره نوخار بچو خو چې کم ټیکهدار دا بند کم ځای کې جوړ کړی هغه ځای کې چې هغه مات شو د اوبه په دې نوخار باندې خورې شوي. بل یو خبره ته کوم دا تبلیغي مرکز که ته ویني دا تبلیغي مرکز ښه کار دی، جومات جوړول ښه کار دی، خو چې کله لاره راځي او جومات پکې نو جومات په شیدې خو لار به کولاوې. د دې کې لار وه دا اوبه چرم نه وي راغلی که چارې بند داسې تللی و نو نن به زموږ پرسته به هم بچو، دا بالون ډبل 2 دفتر به هم بچو، ډسټریکټ به هم بچو. د دې د وجې دا نقصانات وشوه. دغلته پوري دغلته تناظم وه، ای ورته دومره دغلته بند و دی ورته نه و. هماغه تبلیغي مرکز په هغې اوبو کې هغه ډوب نن پروت دی. که دا سیفټي وال و نن به دا نو. سارې چې ما کم ویزټ وکړو بیګا دا اسپتال یو ویران غوندې و او داسې هلو چې لکه د قیامت او یو افت راغلی په نوخار کې. څه ګناهونه مونږ شوي او زما په زندګۍ کې زما په خیال په 2010 کې یو غټ سیلاب راغلی او بل مونږ واړه دا سیلابونه به راتلو خو دومره خوف او ویراس به نو. خوف او ویراس ته څه نه پیدا شو کله چې دا سیند راځي او ته تجاوزات لکه دا ټول تجاوزات دي، دا ټول تجاوزات دي. په کار چې دا تجاوزات دي فوري ختم کړو دی کې یو سیفټي والي وي نو بیا کېدای شي په اوبو کې بیا آینده لپاره هر کال چې اوبه راځي دا اوبه هم بیانې چې ته سیند ته لارې بند کړې سیند ته لارې بند کړې او خامخا اسپتالونو کې ایمرجنسي و سهار چې راغم ډاکټر انورازي پیله 7:30 بجې ما ګیر کو او وایي ایمرجنسي مونږ بولاو که ایمرجنسي ټریټمنټ کېږي. خو د دې اسپتال چې کوم داخل خلک وو کوم مریضانو امون بېګا دي مردان ته ریفر کړي دي. بیا ډي ایچ کیو ته لاړم، ډي ایچ کیو کې مریضانو ایمرجنسي قایمه وه خو هلته یو کمپلینټ دا راغو چې هلته ډاکټر به دوایي لیکله
په هسپتال کې خو څه میډیسن ملاوېده به یې ورکول خو چې کله به یې دوی لیکله سټور ته سټورونه وبندو نو په کار یې دا حکومت ته پر زور مطالبه کوم چې څنګه په قاضي میډیکل کمپلیکس کې فارمیسي دي داسې په کار چې په ډي کیو کې هم قایم شي ایمرجنسي افتونه چې راځي نو په کار یې زموږ داسې نصیب وي ګوره چې ستا صحت ښي خو ته به خپل کار روزګارو کې منډه به ووې چاته به لکه مونږ چې څنګه ولنټیرلی ګرځو خلک خبرو اویرنس پیدا کېږي نو داسې به کوو نو چې کله زموږ صحت خراب وي نو ته بیا هم هېڅ نشو کولی نو په دې وجه دې وخت کې په شورشینو کې اوبه راغلي مانخیلو کې راغلي تیروتو کې راغلي په غر شاته اوبه راغلي سسپنډې پورې اوبه تللي دي بلکې څو اوبه هسپتال ډاګ او دا نوخار کې لکه سر ډوب دی د خیش کو روډ هم بند دی پیشونګړو کې زه وختي لاړم پیشونګړو کې هم باندې هلته ستو فټ اوبه ولاړ دي خو سیفټي وال بیا هم ډېر ښه کار کړی دی دا چې هر چا هم کړی موږ یې ته سلام پیش کوو او په کار دی چې فلډ کله کینی چې په دې سیفټي وال باندې حکومت ایمرجنسي طور چې کم دی شتېدلی دی کم دی ناقص مټیریل استعمال شي په یې کې باقاعده په یې باندې کار وکړي شاهجي مطلب د خبرې دا دی چې کم ځای کې دا بندونه وشلېدل نو د هغه ټیکېدار معلومات پکار دی او د هغه خلاف کاروایي پکار ده چې دا ولې او دا هم درته وایم چې 2,70,000 سمثینګ دومره اوبه ریلي چې کومه ده روانه ده ریلي او دې کې اوس د 2 غنټو 3 غنټو نه پس دې کې اوبه نه سیوا شوي او دا مې اطلاع راځي چې اوبه کمیږي او موږ چې څومره موقت نو اوبه حقیقت ښه چې کمیږي نو خلکو د خوف او وراثت نه پکار د 2010 سیلاب ان شاء الله ني او نوخار محفوظ وي او تاسو خپل کورونو کې اوسېږئ او که خیر دی خو ځان سره سامان دغه والي او نور په خپل علاقه کې اوسېږي اوس خوف او وراثت خبره نشته تفهیم به څنګه شینشاه به وي چې ډیسکو هسپتال کې عمله خو موجود و فلډ نه پات چې کوم فلډ ایمرجنسي نافذ شوی و نو هغه مطابق ډیسټریکټ هسپتال نوخار کې ډاکټران موجود وو ایم ایس موجود وو ډي ایم ایس موجود وو ټول سټاف موجود وو سټور والا سټاف موجود وو خو یو کمې رالو چې بار پرایویټ کوم میډیکل سټور دي یا ټول بند وو کول هم بند وو نو پکار دا و چې یو یا دوه میډیکل سټور کولاوي چې ډاکټرانو کوم نسخې لیکلي چې بار خلکو کوم میډیسن او هغه غشتو چې کوم ډاکټرانو نسخې لیکلي او نن چې کوم هسپتال ته کوم مریضان راغلي ډېر مشکلات کې تکلیف کې ایمرجنسي ته راغلي نو هغوی چې کوم نسخې ولیکلې بار به ډاکټران نو میډیکل سټور به بندې وي دې وجه هغوی ټول کور ته مایوسه لاړو نو حکومت ذمهدارو ته پکار دي محکمه صحت ته پکار دي چې څنګه قاضي میډیکل کمپلیکس کې فارمیسي 2 شاپه کولاو شوي دي دغه شان د ډسټریکټ هسپتال نوخار کې 2 فارمیسي دي کولاو کې چې کم از کم مریض شي نو یو خو دا وي چې مریض ته به دننه ملټي نیشنل کمپنیانو میډیسن ملاویږي او دا بهر چې کوم کمیشن والا دوايي نه لیکي پروموشن دوايي نه ډاکټران سر ډاکټران دي ای لیکي نو دینه به نجات ملاوي شي او بل بهر 100% پیسې مریضانو وصولیږي او فارمیسي به پابندي د معاهدې هغه 15% 10% هغه جو معاهده کړی وي نو مریض ته 10-15% ډسکاونټ باندې هغه میډیسن ورکوي نو دا ډیپټي کمشنر نوخار ته پکار دي دا محکمه صحت ډي جي او محکمه صحت سیکرټري هیلث ته پکار دي او صوبایي وزیر صحت ته دا پکار دي چې دا ډي ایچ کیو هاسپټل نوخار کې د ترجیحي بنیاد فوري طور دی دا فارمیسي شاپ دلته کولاو ګرانو کتونکو دغه صورتحالو مزید تازه ترین اپډیټ د نوخار حوالې سره مونږ به کوشش کوو تاسو سره شیر کوو ناوخته پورې پیغام زمونږ ټول چې کوم ملګري هغه مختلفو ځایونو نه لایو او کوشش کولو چې لمحه په لمحه تاسو ته خبر راکوي زمونږ مقصد خوف هراس پیلاول او څه قسمه داسې خبرونه چې هغې نه خلق ویریږي یره طرحه دا نه دی بلکې آګاهي ده او دغه اویرنس او دغه آګاهي وه چې ډېر لوی پیمانه باندې بچت وشو د خلقو قیمتي املاک بچ شو ګنې د شپې توره تیاره کې که دا ریلې په دې کورونو کې راغلی او یو افراتفري وې نو خلقو ته تکلیف به ډېر لوی تعداد کې به نقصان شوی مونږ به کوشش کوو تاسو سره لږ وخت بیا لږ وخت پس خپل پروګرام جاری ساتو خو دې کې یو خبره ته کومه چې دې کې د ضلعي انتظامي او زمونږ د میډیا ډېر عام رول و چې داسې اویرنس پیلاو کړو چې واقعي نوخار هم بچو
نوخار خلک هم سیب شو خو تر اوسه پورې یو لوی حادثه پیښه رانغه دا دومره خوشقسمتي شیشه به صدا نوشیره ډېر ذمہداري کار او پول باندې کم خلک بر وخت باخبر کو نه دی وجراوي چې جاني نقصان پدې کو نو شو خلکو بل ځان شپ دا ګرانو کتونکو دغه مخامخ سور پول دی ریلوی والا دی باندې دا خلق ولاړ دي نظاره کوي دغسې اخواني پول باندې پولیس راځي بار بار دا خلق اخوا کوي خدای بیا هم نه صبرېږي او ډېر زیات حادثات داسې وشو چې خلق د اوبو په تمه ولاړو او اچانک اوبه زیاتې شوي د ریلو پته نه لګي سیلابي ریلا بېرحمه موجونه بېرحمې اوبه د دې دا دستک نه ورکوي د تباهۍ دا داسې عذاب دی چې دا ستاسو د کور په دروازه هم دستک نه ورکوي او دا تاسو ته اواز هم نه کوي دا خاموش طوفان دی او دا طوفان چې راشي نو بیا ډېر افسوسونه ډېر لاس پې والی شي او حکومت وقت پسې او ذمهدارانو پسې چغې والی کېږي نو دا یو منظر تاسو ته ښیو چې ګیر چاپېره دی نه اوبه ولاړې دي او دی بیا هم د اوبو په تماشه دي نو د داسې حالاتو نه اجتناب پکار دی پولیس وختي د دې اعلان وکړو چې مونږ که داسې خلق کم ځای ولاړي نو مونږ به د هغوی خلاف کاروایي کوو به هر حال انتظامیې دپاره دا کار کول ګران هم دی قدر ګران دی ځکه چې امدادي کاروایانو کې لګیا دي دا مخامخ تبلیغي مرکز کم نوي ملګري زمونږ لایو ته راغل نو دا نوی تبلیغي مرکز دی د دې نه اخوا دوبیګاټ علاقه ده بیا نوشیره پریس کلب او هغه کشتي پل دی دې خوا ته دا جناباغ دی جناباغ مکمل زیر آب دی او هغې نه اخوا هغه ګالف ګراوند او نوشیره کینټ چوني د ډېرو زیاتو ځایونو ته اوبه ورغلي دي نو دا یو منظر مونږ تاسو ته وښولو ویرانی ده خاموشي ده او نوخار دې ټایم کې دلته کې یو قیامت صغرا منظر دی او خاموش قبرستان ترنه جوړ دی کورونه خالی دي هغه ګلی هغه کوسي هغه ورونه هغه کمرې هغه چتونه چې د ماشومانو په اوازونو په چغو په د مرغانو په مرغانو په اوازونو دا به دلته کې یو ښکلا وه نشته او دا یو منظر افسوسناک منظر پیش کوي انشاءالله ملاقات به کوو په بل لایو کې زمونږ کوشش دی چې تاسو ته خوشحالۍ خبرونه درکو خو به هر حال ذمهداري ده او د دې ذمهداریانو په بنیاد باندې مونږ اپډیټ درکو نو دې کې اپډیټس کې داسې څه د خفګان خبرې هم راشي اجازت به غواړو د تفهیم کامران شهنشاه کمرې پشا حسن کوشش به کوو تاسو سره بله لایو کې ملاقات کوو الله پامان